ټول دنیا کفر داغو اتفاق شوه دی او په دې ایک نکاتی جنډه باندې چې مسلمان او د مسلمان عزم د استقلال د اقدار د دین چې دا په څه طریقه باندې ختم شي. مسلمانان حکمران په دې کې په پیسو باندې په مراعات باندې اغستی دي او په ټول دنیا کې یو واویلا ده. تاسو په خپل باندې ګورئ چې د عربو هغه سلطنت چې حضرت خاتم الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فتح مکه په موقع باندې بیت الله شریف دروازه کولاو کړه، نو 300 بوتان پاغي کې ولاړو، 360 بوتان. او خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم بدا ارشاد فرمایلو یو لخت ور سروا هغه به یو بوت لرا بغولا هغه به غرزولو. دا ارشاد به فرمایلو چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق راغه باطل ختم شو، باطل ختمې دن کی سیز دے. اس آغا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیادا ارشاد فرمائلو چنن بعد با پا بیت اللہ شریف کی سوک بربن طواف نکی. پا بیت اللہ شریف کے بعد اللہ نا علاوہ دا بلچا عبادت نکی گی. او بیا دا ارشاد فرمائلو چکم نان مسلم دی غیر مسلم خلق اغبا دا عرب سرزمین تا دن نرازی. بیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ هم دا ارشاد فرمائلو چی اخرج الیہود والنصارى من جزیرت العرب، یہود و نصارى دا جزیر عربنا اباسی. سلسلہ را روانا وا اغا سلسلہ چلیدا ادوار راتلل. مسلمانان خپل منځ کې جنگونه راغلي دي. بیت الله شریف کې حجاج ابن یوسف عبداللہ بن زبیر شهید کړي دي، بیت الله مسمار کړه را ورزول. بیا دوباره داغي تجدید د تعمیر هم شوه دي. سلسلت پکې چلیدو مسلمانانو منځ کې د يهودو په ایما باندې داغو په اشارو باندې مسلمانان په عجیب جنگونو کې مبتلا شو. جنگ صفین، جنگ جمل کې تر دې حد پورې لاړل چې 100,000 صحابه کرام پکې د یو بل د تورونه شهیدان شوي دي. دا ټولې سلسلې د یهودو نصاراو د هغې هغه سازشونه دا چلیدل. د ام عایشه صدیقه رضی الله عنها هغې سره چې کوم ملګري وو دا په میدان کې ناست وو، په هغې غشي چا ورولي وو. د حضرت علي په ملګرو بیا غشي چا ورول، دا یو بل سره چاو جنگول. خیر بہرحال یہود و نصاراو دا سلسلہ جاری ساتلا دا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پا زمانہ کی پا مدینہ منورہ کی دا مسجد نبوی پا مقابلہ کی مسجد زرار چا جوڑ کڑو. مسجد زرار دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا مسجد نبوی پا خواہ کی دام یہودیانو جوڑ کڑو. خیر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کولا بیا یہود بنو قریظہ، یہود بنو نذیر، یہود بنو کنکا. اغی بیا کم واقعات تی کم ظلم و ستم اغی کڑے دے مشرکین و سرا. اغی پٹی یارے دوستے کڑی دی مشرکین دا مدینہ پہ اسلامی ریاست را چولی دی دیور سر پٹ ملگرتیا کڑی دا. یہود بیا دا مشرکین و ٹول لخکر لڑوڑائگانی کڑی دی دا ټول ارسی کړي دي. دا سلسله را روانو دا تر قیامت به چلیږي هم. نو دا سلسله را روانه وا، لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شهدایان چې په خپل محبوب باندې ایمان راوړ هغه په هر ځای کې د کامل ایمان او د مطهر ایمان سره هغه په دې ټولو باندې حاوی راغلي دي. داسې د کفر داستانونه ډېر عجیب دي. 19 چې کله کافرانو فتح کړو نو هغه وخت کې فرډیننډ ثانی دا د دې مشهور بادشاہ او د سرا ازابیلا چې وا د ملک وا او دی سرا چې کوم جرنیل او دا غنمو کولمبس. نو په هغه وخت کې دغه خلکو د ظلم څومره داستان مقرر کړو
چې 1900 وخت کې مسلمان حکمران فتح کولو طارق بن زیاد هغه سره په دغه زمانہ کې 2000 لښکر د جبل الطارق باندې د فوج کشي کړي و او په دغه ځای کې کشته سوزولې وي. موسی بن نصير بیا په خپل گورنر چې وغه د مدد لراغلي دي بیا د مسلمانانو چې جنگ کولو کافرانو غدا خبره خپل راډرک تا او د نورو هغه وخت کې چې کوم د غیب بادشاهانو هغه کې راډرک مو هغه ته دا ویلو راډرک ته وی چې مونږ په دې نه پويګو مونږ سره 1,10,000 لښکرو او دا چرته چې د سمندر نه راووتل کده اسمان نه راوغورځیدل کده زمکه نه راووتل خو بس یو ناروي چې الله اکبر په مخ کې را رواني مونږ د گازرو مولو باندې کټکې 12,000 لښکر ول شپک زره دې بیا 12,000 دې ایمان کاملو اغي راتلل د کافرانو په هغه وخت کې 30,000 لخکرې په میدان کې مردار کړو او د هغې په وطن کې نه دو سره اسونه و نه دو سره پوره نیزې وې نه دو سره پوره ډالونه و نه دوی سره پوره تورې وې لیکن د ایمان یو طاقت په مخ کې روانو ټول همداسې فتح کړو. کله چې ابو عبدالله محمد په دور کې ابو عبدالله محمد نه د اسلام هغه شاهکار وغورځېدو کافرانو په لاس خرڅ شو او کافرانو سره نرمي شروع کړه او هغه دا وویل چې دا کافران زموږ دپاره ښه سوچ کوي. نو په هغه وخت کې د ابو عبدالله محمد په دور کې ابو داود چې کومه غداري وکړه نورو غدارۍ وکړې بیا په وادي الکبیر کې چې کوم جنگ شوی دی په تلیتله کې کوم جنگ شوی دی اشبیلیه کې کوم جنگ شوی دی الحمرا غرناطه کې کوم جنگونه شوي دي هغه جنگونو د تاریخ د اوراقونه پټ نه دي لیکن بیا داسې کارو شو چې په غرناطه کې د قرآنونو نسخې دغه کافرانو راجمع کړې د حدیثو نسخې راجمع کړې او د الحمرې مخینې د هغې نه غر جوړ کړو لوی د کتابونو د قرآنونو ډیری واچول پاغي ټوپونه ووال مسلمانان په دغه وخت کې ذبح کول به بیا چې کوم باقی مانده مسلمانان پاتیو وې دي ته د عیسایت په دی چول غواړي د عیسایانو قانون دا دی چې په خپل چرچ کې دی یو طالب جوړ کړي هغه د اتوار پورز باندې کولاوي او پاغي کې چې غوپور کې سریوبي پکې نو هغه نه بعد دی وای چې دا پکا عیسائی شو ان دا ملګری ناس ته د پکا برادرۍ کې وخت تیر کړي دی بیا دې داسې ده کنه بیا دلته مسلمان شو یاد دي کنه انو عقیده غوپه ورکی کنه نو عقیده غوپه چې ورکی ماشوم چې پیدا شي د اتوار پورز باندې اغلم غوپه ورکی په دې کې نو دې پکا عیسائی شو بیا چې دغه مسلمانان چې دایراونی ول نو په دغه مسلمانانو د عیسایت او به پیداسه اړولې نو عیسایت لوټو کې اوپر اغستی هغه پیړولې بس په دې طریقه د عیسایان کیږي لیکن دولې عیسائی نوم نه ورکولو دیله بیا نوم چې ورکړو هغه مورسکو نوم ورکړو مورسکو نوم ورکړو بیا کولمبس جرنیل شو هغه اول نه خدا طریقې وکړه چې په غرناطه کې اعلان وشو په تلیتله کې اعلان وشو په سرکاري سطح باندې دمامه وغږېدا اعلان وشو په لشبیلیه کې اعلان وشو وادي الکبیر کې اعلان وشو په دغه ټولو علاقو کې اعلان وشو او په اعلان کې دا ویل شو چې بس مسلمانانو ته نن بعد امني دي ته وسوکسنوي اگر چې د دې نمخ کې ما عرض وکړو چې طارق بن زیاد دا ټول انلس فتح کړو لیکن چې انلس فتح کړو ار چاته وي چې تاسو عبادت خانه به بالکل کولاوي خپل عبادت کولاو کول شي تاسو عبادت خانو سره د چاکار نشتا تاسو مذهب سره د چاکار نشتا مونږ یو ظلم او هغه ظلم مونږ اوریدل او دا ظلم د سرکوبه د پاره مونږ په دې وطن باندې حمله کړې ده مونږ چې دې وطن ترالو مونږ بدلته انصاف جوړو که خلافت عثمانیه د مسلمانانو ګوري پاغي کې عیسائی يهودي سکھ هندو مجوسی کافر مسلمان ټولو ته یو شان اغیته انصاف به ملاويدو په 19 کې طارق بن زیاد چې دا فتح کړو نو انصاف به ملاويدو یوسف بن تاشفین په بربر قومونو باندې په افریقا باندې چې حمله وکړه د انصاف تقاضي پوره کړې وي محمد بن قاسم چې 12,000 لخر راواغستو په هغه وخت کې حجاج بن یوسف د کوفی بصری دواړو گورنرو د ولید بن عبدالملک دورو دا ولید بن عبدالملک چې د عبدالملک زوی عبدالملک د مروان زوی مروان چې نو دا د معاویه بن یزید زوی معاویه بن یزید چې نو دا د یزید بن معاویه بیا داغه په اولاد کې او هغه چې نو هغه د حضرت معاویه رضی الله عنه په اولاد کې دا سلسله چې راغله دا قدرتله وا دا سلسله را روانه وا په عمر بن عبدالعزیز درېدلې دا ولید بن عبدالملک نبات سليمان بن عبدالملک راغله دی غنبات عمر بن عبدالعزیز راغله
راغلی دی. سلیمان بن عبدالملک په خپل دور کې ظلمونه کړو خو په مسلمانانو فاتحینو باندې ظلمونه کړو. محمد بن قاسم د صالح په لاس باندې شهید کړو. داسې د قتیبه بن مسلم معزول کړو. داسې د یوسف بن تاشفین معزول کړو. قتیبه بن مسلم چې نو د سمرقند بخارا د علاقې فتح کړی وي. دا یو ځل قتیبه بن مسلم ما ته متوجه شي دا یو ځل قتیبه بن مسلم فتح کړی دي. دا بخارا سمرقند هغه نشانات اوسم په سمرقند کې شته. ما په خپل سترګو کتلی دي. په دویم ځل باندې بیا دا هلاکو خان سمرقند فتح کړو. کله چې مسلمان حکمران قتیبه بن مسلم سمرقند فتح کړو د سمرقند خلک عمر بن عبدالعزیز لراغلل. هغه ته وی چې تاسو د جرنیل چې مونږه فتح کړیو د اسلامي اصول باندې عمل نه کړي. لکه متوجه زما ټوله خبره غور سره ووري وې د په اسلامي اصول باندې عمل نه کړي مونږه فتح کړیو. هغه ورته وی څنګه اسلامي اصول باندې عمل نه کړي. وې د په اسلامي اصول داسې عمل نه کړي چې په اسلامي اصول کې دادی چې اول به په مونږ باندې د کلمه پیش کړي. کوم چې کلمه ونه ویلا نو بیا بده مونږ ته وی چې جزیه ورکړي. بیا کوم چې جزیه نه ورکوله بیا به مونږ سره جنگ کیږي. نو د مونږ باندې کلمه پیش کړي دا نه داغې نه بعد د جزیه مطالبه کړي دا نه بیا داغې نه بعد په دریم ځل باندې جنگ مسلط کیږي. د پړومبي ځل باندې بغیر د دغه دوه مطالبونه په مونږ باندې نیغ راغله د مونږه فتح کړیو. کله چې عمر بن عبدالعزیز له سمرقند وفد لاړو عمر بن عبدالعزیز زرخت لیکلو قتیبه بن مسلم ته چې ته دغه ټول زوینه واپس پرېږده واپس د نراوزه سمرقند ته سموایا. د سمرقند خلکو سره به د اسلامي اقدار مطابق به تورزی ته بغیر د اسلامي اقدارو نه څنګه ورغله. تاسو د اسلام د مسلمان فاتح دی انداز ته وګورئ. دا ډومبنه فتح مسلمان فاتح په سمرقند کړی دا. هغه فتح مو ګورئ ورپسې هلاکو خانم کړی دا. هغه فتح ته مو ګورئ. طارق بن زیاد په 19 باندې فتح کړی دا. هغه فتح مو ګورئ. او په دغه 19 باندې فرندیننت په دور کې ازابیل فرندیننت کولمبس هم فتح کړی دا. هغه فتح مو ګورئ. داسې په بیت المقدس باندې کافران سلاطین چې کوم تیر شوی دي که بختنصر راغله دي کدا سي تطاوس رومي راغله دي. داغه تاریخ مو ګورا چې حجاج ابن چې په هغه وخت کې بیا صلاح الدین ایوبی رحمه الله راغه هغه تاریخ مو ګورا. په سن باندې محمد بن قاسم راغله دي. هغه مخکې راجا داهر چې ابو الحسن قید کړو او ناهید دغلور هغه قید کړو. هغه په خپل وینه باندې کم خط لیکلو هغه اوراقم لګو ګوري چې بیا محمد بن قاسم راجا ففی راجا کاکر راجا داهر له شکست ورکړو. هغه تاریخ هم ورپسې لغوندې ولټوه حیران به پاتې شي. په دغه سمرقند نه په بغداد باندې چې کله اسلامي فاتحین راغلل داغي تاریخ هم ګورا. په بغداد باندې چې هلاکو خان راغی هغه تاریخ هم ورپسې وګورا. په خوارزم باندې علاؤالدین چې کله راغی هغه تاریخ هم وګورا. په خوارزم چې هلاکو خان راغی نو هغه تاریخ هم لګراواړه. کله چې په هندستان کې سلطان شمس الدین اتمش سوخ کې راغلو احمد شاه ابدالي چې سوخ کې راغی پانی پت په میدان کې کوم د ګمسان لړۍ شو و داغي تاریخ هم لغونډه وګوره چې بیا مرهټان پاغه قابض کېدل هندوان قابض کېدل هغه تاریخ هم لغونډه را الټوا. اندازه به درته ولګي چې اسلام مونږ لکم تعلیم را کړی دی خو د اسلام په تعلیم باندې څوک پوه شوی نه دي. کله چې سلطان شمس الدین اتمش په هندستان باندې حکومت کولو یا د غزنی نه چې کله سلطان ناصر الدین بن سبکتگین محمود غزنوی راغی سلطان ناصر الدین بن سبکتگین محمود غزنوی په هندستان چې ولس حمله کولې داغي تاریخ هم لغونډه وګوره. بیا که راځي بالکل اخر تراشی په دینن دور کې د پدې 2021 په دې اخره کې چې سو وخت کې طالبان د امارت اسلامی په افغانستان کې خپل حکومت قائمولو نو په هغه وخت کې وګوره چې د عام معافی اعلان څنګه کړو. کله چې سقوط کابل کېدو په سقوط کابل چې کله کېدو امریکا کابل ترادن نشو هغه وخت وګوره چې په مسلمانانو څومره ظلم شو. په مسلمانانو دومره ظلم شو هغه داستانونه چې ز بیانوم نمبر باندې ټولو باندې را روانم کې دي شي سوجومه زما په دی ولګي لیکن زما نمبر په نمبر یو خبره کوم باغی باندې اعظم ته باغیم لک سوچو کا چې بیا کلام امارت اسلامی سلطنت واغستو د پکم انداز باندې امن راوسته دي پکم اندازي خلکو سره رواداری کړي دا رازه په تاریخ باندې راشه چې کله قیصر او کسرا حضرت امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په دور کې فتح کېدل هغه دورم لګراواړه وا. حضرت سعید رضی الله عنه بالحوزری دی یا بل د پلار نوم بل بارا لغزما پورا ذهن کې نشتا هغه په خپل باندې راوی دی هغه وای چې د حمص کې ګرځیدم حمص چې د شام په حصہ کې هغه وای چې زال ته
ګرځیدم نو ما التکی یو سړی ولیدو هغه د تنوخ خاندان نو تنوخ خاندان په هغه زمانه کې د قیصر روم په خوا کې اوسېدل او په دغه وخت کې دی وای په حمص کې دا زما په خوا کې زما گاونډیو وای زما دا گاونډي چې نو ما دنه تاسو کړو چې تما یو وخت کې لیدلې هغه ورته وای چې څنګه دی لیدلې وای چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا د هرقل د طرف نه چې خط راغلو هغه تارا وړو زتا هغه وخت نه پیژنم هغه ورته وای او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لا چې هرقل کوم خط لیکلو هغه خط ما راوړو نو دا صحابي ورته وای چې تما په خپل باندې لیدلې نه خو ما په واسطه باندې لیدلې ما په هغه واسطه معلومات کول تنن ډیر ګډاوالي په حالت کې وای دغه سړی ډیر زیات د ګډاوالي په حالت کې مرګ ته بالکل نږدې او رپیدو روانو دته نه تاسو دې چې تا د هرقل خط جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لروړو په هغه خط کې سلی کلیو داغه داستانونه سړي هغه واقعیات سړي هغه وای چې یو ځل په خپل کور کې ناستو ما وای د بصری بادشاہ د بصری حاکم د نصاراو د طرفنا د هرقل د طرفنا د تجیب خاندان نه چې کوم مقرر شو هغه ما پس کور تراغه چونکی هغه ته هرقل یو خط هغه ته هرقل خبر کړو هرقل د بصری حاکم ته ویلو چې ته یو سړی مال را ولا چې هغه په عربی باندې پوهیږي دماغي تیزی یاداشت برابرۍ لیکل کولی شي هغه سړی چې په عربی جبم پوهیږي مال راولېګا ماته د یو سړی خط راغله دی هغه ته ویل شي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د بصرا بادشاہ چې د په واسطه باندې خط راغلی دی چونکی هغه زمانہ کې ترتیب داو چې چا به یو بادشاہ ته خط لیکلو د یو گورنر یا د بل بادشاہ په واسطه به ورل لیکلو ډایرک خط چې ولاړو هغه باغ ورزول نه به کتو په دې طریقه باندې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نجاشی ته شای مقوقستا او داسې ورپسې رازا کسرا ته او داسې هرقل تا قیصر روم ته کوم خطونه لیکل هغه خطونه اوسم محفوظ دي هغه خط چې کله دی ولګلو امام الانبیاء ولګلو قیصر روم هرقل چې دی هغه خبر وکړو د بصری بادشاہ ته چې مال داسې یو سړی را ولا چې هغه یو دماغ برابرۍ یو هغه په خبره باندې خپويږي یو هغه په عربی باندې پويږي مال داسې سړی را ولګا وای هغه سي سړی ولا وای هغه ما پس ګرځیدو ما پس راغی ز په عربی پویدم او زما دماغم تیزو ما ته خبره یادم پاتې کیدا وای زید قیصر د روم د بادشاہ د هرقل دربار ته بوتلم هرقل ما نه تاسو کړو چې اردو په عربی پويږي ما وی چې او پويګم وی چې دماغ دې برابر دی او ما ته هر څه یادي ورته وی چې خاص زما دا خط واخلا زما دا خط چې یوسي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک تر رسیدل دي خو د دین مخ کې زبد غ دربار کې لا ناستم هرقل چې دې ټول پادریان راجم کړو او په پادریانو کې چې څومره اقسام دي غ ټول خپل دربار ته راجم کړو لیکن د دې خط یو نمونه بخاری شریف کې د حضرت ابو سفیان پر روایت سره هم موجود ده د حضرت ابو سفیان پر روایت کې پدې کې لګ فرق شته حضرت ابو سفیان چې تحمل حدیث چې سو وخت کې کړو دغه وخت کې د ایمان نور راوړي بیا اداي حدیثي چې کړي د ایمان راوړي د خدای خط په دریو طرقو سره ابو سفیان داغه تذکرہ د هرقل د دربار کړي دا او دې ځکه د خط تذکرہ کوي الته د هرقل د دربار تذکرہ دا دې ځکه د خط تذکرہ دا هغه ځکه د هرقل چې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه په حدیث د ابو سفیان کې باغی کې کومه تذکرہ دا هغه ته حدیث هرقل په بخاری کې ویل شي بخاری کې باقاعده داغي نوم حدیث هرقل له حدیث هرقل چې د باغی کې ابو سفیان نه چې کله هرقل معلومات کړي دي اته یا نه سوالات کړي دي هغه سوالات او داغي د جواباتو تذکرہ ده بګي او دې ځکه چې د په دې روایت کې چې دا د حمص واقعې د ذکر کوي نو دا حضرت سعد بن سعید دے یا حضرت سعد بن مروزی دے یا دغه سینو میں دے نام صحابی دے دے چې کوم تذکرہ کوي د حمص دغه سړی تذکرہ کوي وای ماته وای زه د هرقل په دربار کې ناستم هرقل چې ټول پادریان را جمع کړو نو هغه ته وی چې یو خبره تاسو ته کومه هغه ورته وی څه خبره وی دا سړی چې کوم د نبوت دعوه کړی دا نو د تاسو ګوري د په مخ کې روان دي په مخ کې روان دي په مخ کې روان دي حتی کې چې د تبوک تر اور رسیدو او په تبوک کې ناشته ماته خطر علی غلې او ماته په خط کې دا درې خبرې لیکلې دي یو خبره دالی کړي دا چې ایمان راوړه نو خپل بادشاہي کوا مونږ ته سنوایو دویم خط کې دا لفظ دالی کړي دي چې ایمان نه راوړي زر باندې اول اسلام پیش کوم کدا نه راوړي نو د ته وګوره د تبوک تر غلې دي او د عربو د
صحراګانو نه را پاسېدلې دي او د ټولو ملګرو بګړي بيزي سرولې او د اوس دل تراغه دویم ماته جواب پاغه کې دالي کړي دي چې ایمان نه وروړي نو جزیه راکا بیا خپل بادشاہي کوا خو جزیه به مونږ لراکه او راته دریم خبره دالي کړي دا چې کچري جزیه هم نشه راکوله نو بیا دا غې نه بعد جنگ ته تیار شه تور به زمونږه استا په میانس کې فیصله کوي نو دا دی وخت کې هرقل د خپل ملګرو ته وای اس تاسو نه تاسو کوم چې دا سړی خډیر زوره ورشوي دي که مقابله ور سره کوو نو مونږه تبا کوي او دې چې کوم خبرې کوي دا خبرو نه د اندازه لګي چې دا د 13 انبیاو وندې د خبرې دي ځکه چې د حالات ما معلوم کړل نو د پټول خاندان کې په قبایلو کې دا چې د عزت والا شرافت والا خاندان سره صاحب النسب خاندان سره د تعلق لري عالی نسب سره د تعلق لري دوی مډیر عجیب خبره دا غټول ته وای چې عجیب خبره دا چې د په قوم کې بل چا د نبوت دعوه داسې نه کړي درېمه خبره دا چې په د باندې چا ایمان راوړي دی غبیا مرتد شوی نه دی څلورمه خبره دا ډیر عجیب ده چې غریبانان خلق د په اسلام کې په دین کې شاملېږي او په 13 انبیاو کې چونکی زد نجوم قابل هرقل چې و د په علم نجوم باندې پوهېدو او د ډیر زیات قابل او مطالعه ډیر وا په 13 کتابونو باندې په ټولو آسمانو کتابونو د دستړي چې ودا حاوی و هغه ورته ما په آسماني کتابونو یتلی دي انبیاء سره به غریب خلک دا ملګری تاسو نن هم ګورئ علما سره هغه سلسله را روانه ده غریبانان ډیر ملګری مالدار نه ملګری کیږي اوس که تاسو وایي چې فلان کې دکاندار خو مالدار دی فلان کې مالدار دی ته نه وایي مالدار چې چاته ویل شي هغه شاه محمود قریشی ګوره مالدار دی ته وایي مالدار جهانگیر ترین ته وایي مالدار پرویز خټک ته وایي مالدار دغه خلکی مالدار دانی د تاسو کوم د مالدار وایي نو هغه ورته وایي چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره چې کوم ملګری نو دا غریبانان ملګری دي او د ایمان نه دوباره واپس تختیدلی هم نه دي خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم سره چې کوم ملګری دي هغه دومره مېندي چې هغه د دې په میانس کې ناشتي دا پته پکې نه لګي چې دې کې امیر کم یو دی مامور کم یو دی دا اندازه پکې هم نه لګي په دې سلسله باندې خبره هرقل چې وکړه بیا هغه ته وی چې اے خلکو ما چې دې سړی نشاناتو قتل ماده دا اندازو کتو نو زما د خپل اند چې دا کوم زمکه دا په دې بده ضرور قابض کیږي خو زموږ ته موقع دا دی وی چې ایمان وروړي کستا سو ټولو خو خینو په شریک باندې و بده ایمان وروړو نو بچ بشو چې څنګه دا وې په دربار کې چغې شو چې چغې شوې پادریان چې هغه چغې جوړ کړي داغه د مذهب راهبان چې هغه چغې جوړ کړي وی خدا وګوره زمون بادشاہ ته دیوس د مسلمانانو د عربو صحرا نشین او هغه بيزو سرون کې باغ باندې ایمان راوړون کې دي داغه تابعداري کوون کې دي هغه خلک چې ډېر زیات غوسه شو هرقل زر دروازې بند کړي هرقل وی کچری دي ته د دروازې کولاو ما وساتلې خو په حدیث هرقل کې الته چې کوم روایت ده باغې کې دادې چې هرقل داخل ټول راجم خپل مرا وزیران ابراهیم کړو باغې کې دا روایت دا سي دي چې د په بالخانه کې یو دغه کړکی پرې خوا هغه کړکې کې د سر را بهر کړو आवाज وکړو دا ټوله خبره وکړه چې خلکو منډې کړې وي گیټونه بند کړي چې گیټونه بند کړو ټول خلک بیا را جمع کړو هرقل دین او یریدو چې دا خلک بهر دي په بغاوت وکي نو هغه خلکو ته وی ما چې تاسو ته کوم خبره کوله ما تاسو ایمان کتو چې تاسو ایمان څومره مضبوط دی آیا تاسو د باندې ایمان راوړی او کنه راوړی ما تاسو د ایمان اندازه لګوله حالان کې دا هرقل دغه وخت کې دروغ ویلو خو هرقل د ابو سفیان نه تپوس کوي ابو سفیان رضی الله عنه لا دغه وخت ایمان نور اوړي باغاتونو خبرو کې یو خبره دام وا وې د چرته په ژوندۍ کې دروغ ویلي دي او ورته نه چرېم دروغ نه دی ویلي وې د تاسو حکم د سګي وې دا پیغمبر مونږ ته د مونږ حکم کوي د یو د عبادت حکم کوي د یو نه علاوه بل نه مني درې مدا چې د پاک دامنې اصول راته بیانې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شان دادې چې د پاک دامنې اصول بیانې د دروغونه ومنه فرمایي اوس د پاک دامنې څه ته وایي پاک دامنه کې یو طهارت ته یو نظافت ته طهارت چې د باطینی پاک دامنه ته نظافت دا ظاهری ته ویل شي او طهارت چې د باطینی پاک دامنه ته ویل شي اوس دغه پاک دامنه ته وګوره چې یو سړی کله د زنانه منې کوي یو سړی چې کله به حیا نه منې کوي نو دا به طهارت وي او دا به هغه وي کوم چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانانو ته د تعلیم ورکړي او کوم سړی چې په دې زمانه کې هغه به حیاي پیلاوي هغه د
د زنانو ډانسونه پیلاوي دا هر یو شی پیلاوي نو هغه به د پاک دامنۍ اصول نه وي هغه به پاک دامنۍ تبا کول غواړي گویا هغه د نبی د لارې نه بالکل بدل شو اوس په دې کې تا ته حکمران او عالم په خپل باندې په دې تبصره کې اندازه لګي چې تعالی عالم د څه ترغیب درکې او تعالی حکمران د څه ترغیب درکې تا ته عالم سره جوړ کړ ته د عرب حکمرانۍ ته وګوره د عرب په حکمرانۍ کې چې په کوم ځای کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم بوتان را غرزولي او مات کړي په خپل لاس باندې په خپل ډنډه باندې او دا ارشاد فرمایلی چې جاء الحق وزهق الباطل هغه ځای کې د عرب هغه سرزمین ته وګوره په هغه ځای کې مندر جوړیږي او په هغه مندر کې پوره 300 بوتان دوباره لګول شي او لګول والے مودي سرکار د هندستان ناراضي داغي د افتتاح لپاره او د عرب حکمرانان باقاعده اغله پروتوکول ورکي او په خپل سرکاري پروتوکول کې راولي اوس ته اندازو لګوا چې دا زمانہ په کوم انداز الټه کیږي چې ال پیغمبر وایي چې جاء الحق چې حق راغې نو وزهق الباطل بوتانو غرزیدل اوس چې دې بوتانو لګي او هغه حق پاغي باندې مغلوب کی نو جاء الحق دې ځکه نه صادقيږي چې جاء الحق دې ځکه نه صادقيږي نو اندازو لګوا چې دا د قران کریم صریح مقابله شو د قران سره صریح مقابله شو د الله سره دا سي وربسي رازا چې کوم ځکه امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایلو قران کریم دا غیر ارشاد فرمایلو واذن فی الناس بالحج ياتوك رجالا على كل ضامر ياتين من كل فج عميق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وی چې ته आवाज وکا واذن فی الناس بالحج ياتوك رجالا من كل ضامر من كل فج عميق نو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم هغه آیت بیان کړو کوم چې ابراهیم علیه السلام ته الله ویلو چې د حج د بار خلق را وغواړه چې دې ځکه خلق به حج د بیت الله کوي طواف وکړي په دې ځکه به خلق سعی کوي په دې ځکه به خلق عرفات تزي په دې ځکه مزدلفه ترازی په دې ځکه به جمرات رمی کوي بیا د جمرات او د رمی نه بعد طواف زیارت وکړي بیا به د خلق دلتنا التباول طواف قدوم کیږي بیا به د خلق دلتن رخصتی کی دا طریقه امام الانبیاء خولې وا د طریقې ابتدا کړي وا حضرت ابراهیم خلیل الله ما تیر جمعه باغی تاسو تباس کړو چې د زمزم تاریخ سره دا بحث مې درته کړو چې دغه ځای شورو څنګه شو لیکن عزیزان اوس دې پسې مخ کې راځه اوس امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم چې کوم شی څنګه قائم کړو هغه شی واپس الټکول داغه نه صفا پته لګي چې ال تک کفر خپل غلبه غواړي اسلامی حکمران واغستو کفر خپل غلبه غواړي مسلمان تباہ او برباد کړو داسې ورپسې راځه په ټولو علاقو کې بهر ځکه اندازو لګوا په هر ځکه په مسلمان باندې په کم انداز باندې کفر را روان دي مسلمان د ختمولو د پاره مسلمان زدو کولو د پاره د مسلمان اقدار د ختمولو د پاره د مسلمان د تباہ کولو د پاره لیکن زما عزیزانو زب صرف تاسو د دې کې نن دا وایم یو خبره بدرته به تور نصيحت مکم به تور وصیت مکم کبه دې نن دور کې تاسو د خپل علماو ملګرتیا و نکړه پراتلون کې دور کې دا چرم منا چې ستالور به پاک دامن او ګرځي ستا بچای به پاک دامن او ګرځي ستان وسای به پاک دامن او ګرځي دا چر ذهن کې مراوله ستا بچي به په اسلامي اقدار برقرار پاتې شي بچی نه بده زنای شرابي جوارګر جوړيږي نن هغه دور دی چې علماو سرنن کله قدرېګا سختی به راځي مشکلات به راځي مشقتونه برازي کزه چره دا وېما چې دا نور شتا زب پارام کور کې کینم کزه په کې نم یم نو دا تحریک به چلیږي نو بیا بدا زب کور کې ناسم لیکن الله به ما په خپل عذاب کې ضرور مبتلا کوي زما عزیزانو تاسو هر یو سړی په دې پويږي چې زما لور دی با پردی هر یو سړی په دې پويږي چې په دې چې زما بچای دی با پردی زما خور مور دی با پردی نو زما کاروبار دی مزکوما زده دار سره پارام ناسم زده په دکان کې ناسم زده په کور کې ناسم زده کاروبار خپل کوم بزنس کوم پیسې دې ګټم او زه دې وایم چې زه دې شهید شم او زما دینی اقدار دې بچ پاتې شي دا باندې کې قرباني به کول غواړي د کاروبار قرباني به ورکه منډه ترډه به وهي منډه د پاره براوزي دا علما درته اعلان کوي میدان ته براوزي ځکه په نن دور کې راونه وته زما وصیت وورا سبب د خپل لور ته پوس نشي کولای دا د تخبک لکه باندې وایم او دا درته یو حقیقت بیانوم چې سبب د لور ته پوس نشي کولای اوس سلسله اخر روانه واز خپل تسلسل برقرار ساتل غواړم
هغه تسلسل در تر واستل غواړم چې کلا دا سړی وای سعید حضرت سعید ته وای چې زه کلا هرقل دربار نه پاسې د مغماله خط راکړو خو ماته په خط کې درې خبرې کړې ماته وی چې یو بد دې خبره خیال ساتي چې هغه درته زما د خط باره کې سوي دا بیات ساتي دویم دا کاغه د شپې باره کې ذکر وکړو دا بیات ساتي دریم دا چې داغه په دې اوګه باندې پټ یو شاته څه شعر ته به د دوګه ضرور ګوري چې د اوګه باندې څه شی شته کنيشتا وې ما د تیرو کتابونو مطالعه کړی دا ما چې کوم خط لګلې دې دغه خط ذکروم زما په تیرو کتابونو کې شتا د دې باندې بعد جناب محمد رسول الله صدق او معاذ الله کذب دا به ما ته معلومي دویم دا چې هغه د شپې تذکرہ کوي دغه شپې ذکر چې په وګونو دی ولګي دا بلیږي چې دغه وخت دې څه خبره کوي درې مداد د پملا باندې کسداغ نشان ار یو شیو یا نو بس داغه صرف ځان سره نوٹ کا ځان سره ولي کا مال بدا خبر پورا را رسه دغه سړی وای چې زه روانم زور رسیدم تبوک تو رسیدم یو چینه دا د چینه په کناره باندې جناب محمد رسول الله پزمکه باندې ناس ته امام الانبیاء پزمکه باندې ناس ته ما دی حدیث ته قتل چې بیګا د لوی علما دا ټول په موټروي باندې د شپې تر یوینې می بجې باندې دغه سناسو پرلتونه والو ما وی دا د حضرت محمد عربي صلی الله علیه وسلم امام الانبیاء چې دا سناسته دا کافر راوی وای چې چار چاپیر اتنا خپل ملګری ناس دي ټول صحابه کرام عمر سره ناس دي د چینی په غاړه جناب محمد رسول الله ناس دي وای ما دي خلکو ته ټولو ته وی چې تاسو غ صاحب پکې کم یو دي ما ته بګدان دا ځنه لګیدا چې تاسو صاحب کم یو دي بیګا چې کوم گاډي والا راغلی و تاسو مشر کم یو دي ټول یو ځای نه سودا پته لګیدا مشر پکې کم یو دي هغه تاسو صاحب کم یو دي هغه ورته وی زمونږ صاحب دا جناب محمد رسول الله دي د هرقل غ قاصد چې جناب محمد رسول الله ته داسې ختمه تکړو و مال هرقل دا خط را کړی دی سرکار دو عالم صلی الله علیه وسلم خط په ترخت کې خودو او هغه ته سیر ارشاد فرمایلو وته د خپل نیکه ابراهیم علی السلام منی چې ستا نیکو هغه اوز ابراهیم علی السلام منم چې هغه زما نیکو و ابراهیم علی السلام د حق او د باطل په منځ کې امتیاز راوستو و او ابراهیم علی السلام د حق او د باطل په منځ کې امتیاز راوستو و ابراهیم علی السلام چې کوم خبره کول هغه حق وا و او هغه حق وا د ابراهیم مخالفین چې دا باطلو هغه ورته او دا باطلو چې کله دا ارشاد او فرمایلو نو ورته وستا څنګه رايدا ته حق طرف ترازه ک په باطل پاتې کېږي دا راوی وای ما ورته دا وی چې زکم قوم را لګلم ز دې وخت دا غي الجیم چې سو پورې ز واپس نیم تل ما خبر نی رسول زستا په خبرو باندې سوچم نشم کوله زکه چې دا غي طرف الجی راغلم و بیا مې ورته سوچ کولو و ماته بیا وی چې ستا دا خط راغلی دی ستا بادشاه مال خط را لېږلی دی نو ستا بادشاه چې مال کوم خط را لېږلی دی داسې یو خط ما نجاشي تم خط لیکلی و نجاشي دوه دي یو نجاشي هغه و چې په جناب محمد رسول الله ایمان راوړو د حبشو حکمرانو په دغه روایت کې چې کوم ذکر ده د نجاشي تذکره نه ده ځکه چې د غیبانه نماز جنازه زما پیغمبر کړی و غیبانه نماز جنازه اوس دې کې د عقیدی مسله راځي دا ولی کړی و امام الانبیاء دا په دې وجه کړی و چې حبش ډیر لري امام الانبیاء ال ترسیدونه داغه جنازه چاره رسول نشوا اوس د پیغمبر د پاره د تخصیص الله کړو چې حایلونه الله ختم کړل وغه مخامخ جنازه وکړه اوس بخل کوئی چې دا حایلونه څنګه ختم شو مونږ وایو نن دور کې خدا سوال زکه مکوا چې ستا سکرین دی کې لګیدلې په دې څومره حایلونه دنیا ختميږي نو جناب محمد رسول الله ته الله حایلونه نشو ختموله نن هغه جواب داده خیر خاتم الانبیاء داغه جنازه کړو امام الانبیاء ورته دا فرمایل وی نجاشی له ما خط لیکلو اوس نجاشی نه زما د پیغمبر مراد یا د کسرا بادشاہ یا ته نبل سوګو امام الانبیاء ورته فرمایل دی قاصد تا وی غل ما خط لګل او غز ما خط شلول الله به داغه حکومت ټول ټوټي کوي او استا بادشاہ هرقل لما خط لګل او غز ما خط شلول نه د محفوظ اخره چې سو پورې داغه په مقدر کې داغه په خپل قوم باندې روب موجودي وې ډیر زیات حیران شوم ما چې د خط دا خبر ما ته وکړه ما زر خپل تیر را واغست کوم چې ما سره غشو او زما د توري چې کوم نیامو هغه د سرمنو ما غتیر را واغسته پاغه سرمنه مې دا خبره ټوله ولیکله چې ما ته هرقل ویلو چې زما د خط باره کې کوم خبرو کې هغه ما ته ضرور را رسي د هرقل په دې ځای کې نقطه دا وا چې دا د وخت پیغمبر دی په تیرو کتابونو کې باقاعده د تذکرہ راغلی دا چې د کوم خبرو کې خبر اشتیاوي چې کوم دې څنګه قول کوم ځای کې غزان سره نوٹ کا هرقل وی چې زب تبا کېږم کبه نه تبا کېږم نو ورته وی زما د خط باره کې چې ګوره څه خبرو کړه غزان سره نوٹ کا
دا راوی وای حضرت سعید تا وای ما چې څنګه خط او د خط دا خبره ووریده ما زر غش راواغستو په غنیام د سرمنو په غشي باندې په اغي لیکل شروع کړل چې ما نه دا خبره هیر نشي چې د خط خبره خو جناب محمد رسول الله وکړه خدا راوی وای زما په دغه وخت کې په خپل ایمان مضبوط شي چې دا سړی خو بالکل رښتونه دی وای چې کله دغه خبره تیر شو وای بیا خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم خط کولاو کړو وای خط چې ورتا اورولو یو سړی خط اورول شروع کړل وای ما ته پوسو کړو چې دا خط اورولو والا څوک دی وای ما ته دا ویل شو چې دا سیدنا امیر معاویه رضی الله عنه دی دا کاتب وحی حضرت معاویه چې موږ دومره قدر کو دا کاتب وحی زمونږ روافض سره چې بده اختلاف نه بلکې چې دشمنی ده هغه په معاویه په دی وجدا چې دا د پیغمبر کاتب نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ورته دا معاویه رضی الله عنه دی هغه چې خط اورولو په خط کې لیکلو وی چې هرقل لیکلی دي چې تا ما تب خط را لګل دي او تا پاږي کې لیکلی دي چې په ما دی ایمان راوړو الله بدل داسي جنت درکې چې داغه وسعت بعد د زمکه اسمان برابرۍ قران کریم کې دغه خبره تذکرہ شتا قران هم دا راغستې دا چې داسي جنت بدر کو چې داغه برابر والے بعد د زمکه د اسمان وي نو د هرقل ورته لیکلو چې توای چې طالب داسي جنت الله در کې ګوره د هرقل علم ته وګوره توای چې طالب الله داسي جنت درکې چې هغه د زمکه د اسمان برابرۍ نو چې د زمکه اسمان ټول په جنت کې رالل نو جهنم به کم ځای کی بیا هرقل سوال دا لیکلو امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دی راوی ته وای ودا ځان سره ولیکا وی چې دا دی وای چې کچره د زمکه اسمان ټول چې دا جنت شي نو جهنم به کم ځای نو ورته وای چې دا روز راشي ټول دنیا روز شي نو دا شپه چرته لاړ شي نو د شپې تذکرہ راغلا دی وای ما زر غش راوغستو ما دا خبره مولیکلا چې د پیغمبر مال جواب راکړو چې ته وای چې د زمکه اسمان برابر دا چې دنو دا به جنت وي نو جهنم چرته لاړو نو ته دا خبره ور سره وګورا د امام الانبیاء جواب ورکړو چې دا ټول دنیا روز شي نو دا شپه چرته لاړ شي وای ما زر دا ولیکل وای بیا چې ما ته ټول خبره وکړي بیا امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم په دغه مجمع کې وای زه حیران شوم ما بادشاہان لیدلو زه حیران شوم ما لولو سرداران لیدلو لیکن ما داسې پزمکه باندې ناس داسې غریب سردار د جناب محمد رسول الله غوندې نو لیدلې راوی وای ما قتل وی پیغمبر وی ماته وی چې مونږ ګور ډیره جزان یو مونږ سره تحفې سنشتا کر چې تقاصدي زمونږ ملمه مونږ سره اوس تحفه دی وخت کشتنه چې تعلم درکړوي کنه په کارو تحفه هم درکړوي وی په مجمع کې یو سړی اعلان وکړو چې یا رسول الله دله تحفه ورکول د پاره زه موجود یم وی چې هغه څنګه پاسې دو هغه یو خار یو خپل صادر را واغستو ور سره جوړه را واغستا هغه داسې بند کړي وا مال راوړه وی ما ته پوښتنه کړو چې دا سړی څوک دی وی ما ته وی چې دا حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه دی وی ما دا غنو ممزان سره نوٹ کړو وی بیا راته وی ما ته وی چې استعمال مستیا د پاره زه اعلان کوم چې څوک استعمال مستیا وکي وی امام الانبیاء اعلان وکړو چې ازما صحابه ما سره خو سنشتا تاسو کې سوق دي چې د ملما بدن د شپې ملمستیا کوي ګوره په دې ټول لخر د امام الانبیاء باندې یو ملما راغله دي د یو ملما د ملمستیا د لپاره پیغمبر اعلان کوي او د پیغمبر سره چې کوم زادرا دی هغه ختم شوی دی او امام الانبیاء ما ته فرمایل چې ما سره زادرا ختم دی او اعلان وکړو وې د دې ملما ملمستیا د لپاره سوق دي وی یو صحابي پاسې دو انصاری صحابي هغه ته وی داغه نوم ما ځان سره نوٹ کړی نه دی انصاری صحابي ورته وی دا راوی داسي وی هغه وی چې دا ملمستیا به زکوم وې زه دې ملما بوتلم چې زه بوتلم او زلک بهر د دې مجمع نه بهر ووتم وی امام الانبیاء را پسې आवाज وکړو وی ما ځان سره سوچ کولو چې درې سوالات راته هرقل ویلو یو سوال راته دا ویلو چې دا سړی زما د خط باره کې سوې غزان سره نوٹ کا هغه د خط باره کې چې سوې ما ځان سره نوٹ کړل چونکه هغه د تیرو کتابونو نه خبر راغسته و دویم دا چې د شپې تذکره وکړه نو د شپې هغه ذکر بزان سره لیکي وی درې مې راته ویلو چې د دملا به ګوري ما وی چې د غوړ رخصت کړم د دملا خو ماونه کته ما ته هرقل ویلو چې درې م نشانی پکښتا نو په دغه وخت کې جناب محمد رسول الله بیا یو لک راولې غلو وی چې دې الچی ته आवाज وکا وی زه راوستم وی ما ته وی چې تک مې درې م نشانه کته د په راغلې وی راشه زمام لا وګورا درې م نشانی په موجوده ده د خپل پیغمبر کوم آداب زمخه تقدم او چاته وجاړم چاته وجرګ کوم کدی قوم ته جرګه نه کو چاته وجرګ کوم زمون مقدمه هو د دې قوم په عدالت کې پرته ده او دې قوم تم حق موقع بیان کړی دی الله دا غي گواه دی دا قوم هم گواه دی
د دې قوم در مونږ نه دی کتلې، د دې دشتې غرونه مونږ نه دي کتلي.